د سورې بقرې د آخري 2 آیاتونه چې چا د شپې ولوستل مبارک فرمایي کفتاهو دا ورته کافي دي یعنی غرض د مبارک دا دی شارحینو ناقدینو محشیان د بخاري په دې حدیث کې مختلف توجیهات ذکر کوي یو توجیه ورکې دا ذکر کوي که چا د شپې ټول احزاب وظیفې وظایف دا ترک کړل او دغه د سورت بقرې د آخري 2 آیاتونه آمن الرسول سے لے کر الى آخری تر آخره پورې که چا دا ولوستل که نور وظایفو نکي د تمام وظایفو نه لوستل د دې 2 آیاتونو دا به ورته کافي شي لږ دا ولوله یا دویمه توجیه څوک دا بیانوي چې یار د ټولې دنیا د ساحرانو د جادوګرانو په لاس خلاص که څومره کوټګرو منترباز خلک دي که هغوی پې جادو کوي خو چې دې ماسخوتن دې بسترې ته وخیږي او دغه د سورې بقرې آخري آیاتونه ولولي بس دا به ورته کافي شي په رد د سحر کې بیا به په سحر اثر نه کوي موتا خو بلا خبرې یادې کړي د انګریزۍ بلا الفاظ هم یاد کړي او قرآن کریم تم شا کړي او بیا وهم کې مبتلا یو په تعویذګرو باندې ګرځو یا چې عالم وګورو هغه ته وایي جي ما ته لږ کتاب وګوره ولې یاره جي تربور را باندې سحر کړی یاره جي کلیوال را باندې سحر کړی یاره جي فلانی را باندې کوډې کړي اے د رب کریم کلام ته وخت وباسه د آخري 2 سورتونه 11 آیتونو باندې مشتمل سورة الفلق سورة الناس سیدہ عائشہ عتیقہ حبیبہ عفیفہ رضی اللہ عنہ فرمائی سید الکونین و سید الکائنات ہر سحر ہر ماخام دا دواړه لاسونه به داسې جوړه کړل قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق الى آخر السوره مبارک بدو سورة الناس دا به درې ځل ولوستل بیا به په دواړو لاسونو کې چف کړل د بدن کم ځي ته به چې لاسونه رسېدل په هغې باندې به دا مس او ټچ کرا به ښکل دا وظیفه شروع کا یاره د ټولې دنیا د قادیانانو د شیعاګانو د کوټګرو خلکو در باندې لاسونه خلاص د دې دا صورتونه چې نازل شوي هم دي د پاره د رد د نظر بد او د پاره د رد د سحر د دې نزول شوی د لبید ابن اسم لورګانو د بعضې علماو رایې ده رسول الله مبارک باندې سحر کړی د هغې د دفع د پاره دا نازل دي لږ قرآن کریم ته وخت وباسه ته وګوره چې رب کریم دی په خپل حفظ و امان کې ساتي که نه دی ساتي د قرآن کریم په تمام آیتونو کې سردار آیت سیدتو آی القرآن آیت الکرسی لږ دا زده که که نه دا وایه که نه بیا جنات ستا په کور کې څه کوي بیا پیریان ستا په زنانه او ستا ماشوم باندې څه کوي ولې ورباندې کینی دا تاسو کره چې تکلیف دی درانه دي دا چې ته در په در ګرځې تا د رب کریم کلام ته شا کړې تا آیت کرسی وظیفه که چې کور ته دن نشي نو دا آیت کرسی 100 بار اولولا تو ګوره چې 70,000 ملائک ستا باډیګاډۍ ستا حفاظت ته خدای تعالی مقرر کوي که نه تو ګوره چې ستا د اکاونټ او ستا د دراد او ستا د بکس او ستا د جیب حفاظت تا ته حاصلیږي او که نه حاصلیږي تا آیت کرسی نه وایي ته د سورت یاسین تلاوت شروع که چې ستا زنکدن خدای تعالی آسانوي که نه آسانوي ستا کور کې یو چا ته زنکدن شروع دی ته ورته سورت یاسین شروع که ته وګوره د الله د کلام زور ته قرضونو کې راګیرې او فریاد کې چې ما باندې بلا قرضونه دي تا ته د رزق تنګسي ده دې تنګې راګیر کړې او وایي چې مهنګایي ده زما په ملک کې ستا ګناه ده حکمرانان دا مه ګرموه اعمالکم عمالکم دا ستاسو د عمل په تاسو حکومت کوي هر ماښام هر ماسخوتن د سورې واقعي تلاوت ولې نه کوي کم کور والا کم اهل بیت چې هر شپه د سورې واقعي تلاوت کوي زه ناقل او ترجمانم سید الکائنات فرمایي لم تصبه فاقه دغه خلکو ته به غریبي نه رسیږي غریبي به ترې لرې لرې تښتي دسترخوان به د رزق نه ډکي قرضونه به یې ادوي خو چې ورانه د زمو ستا نه ده موتا د رب کریم کلام ته شا کړې د سورې واقعي تلاوت کوه ته بیا وګوره ستا دسترخوان باندې څومره نعمتونه به خدای تعالی ته نصیب کړي زما معززو که د قبر د عذاب نه یریږي
هر شپه د تبارک الذی تلاوت کوا روایت د ترمذی کی راضی مبارک وی هی المنجیه هی المانعه تنجیه من عذاب القبر دا د قبر د عذاب نه نجات ورکي څوک چې هر شپه تبارک الذی لولي دا به د قبر عذاب د دنه منکي خالق رب ذوالجلال دی دا مدرسه د شاهانو ساداتو د قیامت د سبا پورې د قرآن په دې درسونو په دې بیاناتو په دې نعتونو په دې تلاوتونو په دې عشق مصطفی صلی الله علیه وسلم همدغسې آباده ولري